گورے علماء کرام باب غزوة الخندق وی الاحزاب دین مخ کی چکم غزوات ذکر شو نو غزوه بنو نذیر و قریظه د احد غزواتو کله چې بنو نذیر جلاوطن شو غین بعد دوی لال یهودیان مکی مکرمه ته او د کفارو ملتونه شروع کړه چې من خو د مسلمانانو نه ډیر تنګ یو چې تاسو مدد وکړئ مشرکین تقریبا یو لوی لخر په 10,000 افراد باندې مشتمل لخر تیار کړ مدینه منوره ته ځان ورسو محاصره وکړه په دا وخت عادت العرب دا نو چې خندقي کنيستله سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ چې نو ډیر قدیمی صحابیو عمر ډیر زیاتو 2.5 کال عمرو څوک 300 کال عمر ستا بخاری چې اول اخلاصيږي په آخري صفحه کې ذکر ٹھیک ده نو تقریبا 2.5 کال عمر د یو شخصیت نو د تجربه ډیر زیاتی نبی علیہ السلام له مشوره ورکړه چې زمونږه فارس طریقه دا و چې کله په موږ باندې دشمن حمله ورشي او مقابله مشکل ای نو موږ خپل او د دشمن په منځ کې خندق کړو هغه خندق ناغي تا وړدل ګران چې کته کوجیږي موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بمشوره د امرنا بمشوره سلمان فارسی خندق وکړست هغه ته ځکه خندق وي غزوه خندق او قران کې دې ته غزوه احزاب وي دا یو داوا چې مشرکین يهود نصارا مختلف فرقې را جمع شوي احزاب را ټول کړه احزاب د حزب جمع ده کړه مختلفو ډلو اتفاق وکړه او دغه وخت نبی علیہ السلام سره 3000 صحابه کرام او دوی خپل حفاظت کو تقریبا 25 ورځې دوی محاصره کړې و اخر الله تبارک وتعالى امداد راوړي نبی علیہ السلام فرمایي نصرت بالصبا وولکت عاد بالدبور الله زما پرې صبا سره مدد کړې دي نو هوا رااله سلیراله طوفاني سلیراله او د مشرکین کومه کټوي چې په باندې کړي په غرو باندې هغه الله پاک ولټ کړي او د دې هغه خیمه پړي چې هغه الله اوشل خیمه والو زوړي او په دې باندې شدید طوفان الله مسلط کړي ټول ستوګي د خاورن ډکه شي او دې بالکل نامراد حاسئا و خسیرا په طریقې سره دوی د مدینه منورې نه واپس لاړل آیت غزوه خندق وی هم غزوه احزاب اوس دا غزوه خندق یا احزاب کله شو امام بخاری تحقیق داده چې دا د هجری سلورم ذیقعد میاشوا او سلورم د هجرت کال او بعضی علما وی چې نه دا د 5م کال د هجرتو تاسو حاشی په دې باندې بحث کړل قرآن د بخاری شریف تحقیق داده چې دا د سلورم کال مسله او سلورم کال د هجرت او بخاری دا غلي کړی چې کوم ځای پر امیر المؤمنین عبارت خلاص کړو وی غزوه خندق او دا غزوه احزاب دا غزوه احزاب دا موسی بن عقبه چې کال فی شوال سنه 40 دا په شوال کې وا او کال د سلورم کال د سشدو د هجرت او بعض علماء کرام فرمایي چې دا 5م کال چلو وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم احد وهو ابن 14 فلم يجزه وعرضه يوم خندق وهو ابن 15 فاجازه ګوره دا حدیث تاسو مخ کې ویلې ده ها احد په میدان کې غزوه احد کې تاسو ویلو ابن عمر سے وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام
عرضه یوم احد جایزه واغستا د ابن عمر پر رز د غزوه احد اصل کې معنی کوي چې عرضه نو معنی وسنګه کې بیا معنی جوړیږي کته چې عرضه پیش کې ابن عمر نبی علیہ السلام نو معنی د نبی باندې پیش کړه شو بیا پکارو چې عرضه نفسه علی النبی صلی الله علیه وسلم عرضه یوم احد مانو کہ عارضہ نفسه یوم احد یا مکان نبی مانو کہ نبی علیہ السلام عارضه جائزہ واغستا ګورمری سیوا غزوه احد کی ابن عمر سے وراغه او نبی علیہ السلام ته عزت تاثر جهاد لازم نبی علیہ السلام عمر دې سمره دي هم جائزہ چواسه په سوال اسکاله فتن نابالغ نشیتله بیا د خندق په کال باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څخه چې دی راغی بیا په لسم کال وو ورته jihad کولیش اوس موږ معنی کو عارضه پیغمبر علیہ السلام ته دی پیش کول وکړو یعنی جایزه واغست عارضه قتل وکړو دی معلومات وکړو دی نو خسته معنی دا چې جایزه واغست دی ولکه موږ امیر سے ته وایو امیر سے ګرمي دا تو ګور طالبان سبق ویل شي کې نشوي امیر شیوراغ دروازه کړو هر طالب په خپل فټې ناشته نو دی جایزه واغست چې جایزه واغست نو یا ویل شي ځکه ټول ناسب ګرمي جایزه سمجھ گیا ہے وهو ابن 14 سوال سکال فلم یجزه حدث ور اجازت ته شرکت ورنک وارض یوم الخندق او کله چې پیغمبر اسلام د ابن عمر جایزه واغست د عمر رز غزوه خندق و ابن 15 فاجازه امام بخاری باندې پويږي ته پوي امام بخاری ګور زبردست انسان دا اردو کتابونه کله کله لیکید غالبا مولانا زکریا سے عبارت ہے جب امام بخاری ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو آخر تک پہنچاتا ہے امام بخاری وی کنا لکا غزوه خندق په کوم کالو سلورم باندې وی دق وګوره کنا په احد کې د 1400 او په خندق کې د 1500 د احد نه پس ده کنه خدای بندنو سلورم څه کنه وای امام بخاری مزاج ناشنا دی اس کو پہچانو مخکلا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سالم بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق ګوره مولانا صاحب ما درته ویلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مشورې د سلمان فارسی صاحب خندق کنيسته الله الله په دې خندق کې غوخامه خاور وکړه کنه نو خاور چې غوخکله نو په بورو کې یا په بلسیس کې واچولا په دې املا باندې په شاګان بوچتولا ابار به ورزولا ټولې به جوړل کنه دلته خاور باسن دلته اچو کنه غرونه جوړي کنه ټول جوړي مورچی چې ورته وی کنه یا الحمدلله مورچی چې ورته وی کنه ارزغه وکي صحابه کرامو دا خاور راغستي او په شاګانو په ملاګانو چتولې بار ورزولې پیغمبر اسلام ته دعا وغواړي فی الخندق وهم یحفرون او صحابه کرامو چې دا خندق کنيسته ونحن ننقل التراب على اكتادنا امن بنقل کول خاور په خپل اوګو باندې یو اوګه خدل ته په معنا د املا ده ځکه چې لاندې نقطې لیکل دي چې قدرت کاهل او نوال تر املا شکت املا پورې نو سوشوا املا شو کنه یو اولش یو د اوګي شو نو په دې ځای باندې وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام ته دعا کې ویلو اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار دا روایت چې کوم دی مانن دی لازم نه دی ځکه چې فاغفر الانصار والمهاجر رسول الله او ګور ترجمه د کامی سے اللهم لا عيش الا عيش الاخره لازمان خلقی اے اللہ نشتے جن مگر جن دا آخرت تیر خود دنیا کم جن دے مانا کوا شاو مرا
अल्लाहुम्मा ला ऐश ऐशुल बाकी इल्ला ऐशुल आखिरा वम्मा ऐशुद दुनिया फहुवल फानी। अल्लाहुम्मा ला ऐश ला ऐश ऐशुल बाकी इल्ला ऐशुल आखिरा, न दे ژوندې باقی مگر د آخرت د دنیا سے ژوندې خدای کې هو بقا نشته. پر داسې نوجوان لاړ د دنیا نه چې سړی ورته حیران دي، انتهایی حیادار سړی وکنه اخذ سندره په پټ کېدا دسترګو کې حیا وا پټ پټ خبره واقعي او ناشنا سړی و. اوس سړی وداو نو چې سپینګیره کېږي مالا مرما ځوان پیغله خزه ته پاتې شو، یو ماشوم هم په جوړه کې پاتې شو. الله الله فاغفر للمهاجرين والانصار وشرع. سمعت انس يقول دي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ راغی خندق تا، سبحان الله. او دې ته خندق ځکه وي چې خندق هغه کندې ته وي چې مدینه نه چا پیره کنيستل شو. او دغه ځکه استا حاشی لیکلي دي چې د عربو شان د خندقونو کنيستل نو، بلکې دا په مشورې د سلمان فارسی وو. اچھا جی، فیضل مهاجرون والانصار چې قتل مهاجرون انصار دي یغفرون فی غدات باردۃ، الکا کنستل کی غسار وختي په یخ ټیم کې، یعنی سخت جمع ده کنه، فی غدات دشمنیش پاسار باردۃ یخ سلای کې، یخ سلای کې کار ګرانی کنه. فلم یکن لهم عبید انو دوی لپاره نوکران غلامان یعملون ذلک لهم چې دا کار دوی لکوله، غریبانو دان چې نوکرانو باندې کار کول تخپل کول لوی شخصیات د دنیا. فلما رأى ما بي من النصاب والجوع، هر کله پیغمبر اسلام ولید ما هغه حالت به هم چې په دې صحابه باندې من النصاب دستړي والینا تکاور کا بدن ستړي والے والجوع او د لوګینا ډوډۍ نشته ده. قال فرمایل اللهم ان العيش عيش الاخره، اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر. الف لام عادی وک به شک عيش معتبر عيش باقی دا خدای د اخرت، واغفر الانصار والمهاجر، الله پاک انصار مهاجرین وبخي. وکله چې صحابه دعوادن خوشاله شو بیا فقالوا مجيبين له، صحابه کرام وی په دې حال کې چې جواب ورکوونکو نبی پاک تا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، منګه غزوانان یو چې موږ بیعت کړ دې په لاس د محمد علیه السلام، موږ په جهاد باندې سوچ ژوند یو همیشه ویو. آسان دې موږ جعل المهاجرون والانصار شروع شها جعل بمعنى شرعها شروع شو مهاجرين وانصار يحفرون الخندقات خندق کنيسه حول المدينه چاپر د مدینه وينقلون التراب على متون او اورلي خاور د یو زینا بل زیتا خپل شاګانو باندې هم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. قالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وی پیغمبر علیہ السلام په داسې حال کې چې یجيبهم جواب ورکاو انه لا خير الا خير الاخره وبارك في الانصار والمهاجر، الا خیر نه دے مگر خیر د اخرت دے. انصار مهاجرین الله مال کې دولت کې عمر کې ور کې خیر او برکت، اوس وخت کې د انعام الدین
پیغمبر دو دعا اثرات ګورا قال دی وی سبحان الله سبحان ويؤتون بملء كف یو روایت کې ده په روایت کې ويؤتون بملء كف من شعير را وړل شو دوی ته پټکوالی د یو چون د وربشنا یا کفه د چونګا یعنی یو لپا را وړل شو دوی ته یو لپا د شعيرنا نفيصنع لهم عبدوی لپاره پاخه کړی شو دا وربشو وړ بدوی له پاخه کړی شل بإحالتن باغ چرپای زړی سرا احاله انګلی ته وی سالن ته وی پخړی ته وی لاون ته وی الکه خود ډوډۍ مرګری ته وی بإحالتن سشه اصل کې هغه داسې خوراک چې هغه زور شي اسخا نه وای غره د دې اسخا معنی نه کوم اگر چې لغت اسخا لیکل اسخا زړه شي بس سنختن چاغین بوئی د زوروالی رات بدبودار بزنوی ما بوئی د زوروالی رات تکه چې بدبی مان مال هم نه راځي توزو بین ید القومی چې دا بکی خود شو د قوم مخ کی والقوم جیاون او دا قوم چې ونو دې د لوګینر سو وګه تګو ویا باشعاتن فی الخلق او دا ګوډای د وربش چوا ان خطیدون کیو په مارای کې باشعاتن سخت تیردون کیوا فل حلق په مارای کې بشابی جن هغه شی چې په مارای کې زر نه تیریږي هغه څنګه لکه چې یو غیر مناسب لکه تا د پر انسان لکه یو بدبودار شی چې خلی کې واچي دوی راځي نو سوي زر نه کیږي باشعاتن فل قلب معنا ان خطی دلا پا مرائی دودوی کی ولی ولہاری هم منتنن یا منتنتتن او دیل پارا بویو دا سی بویو چاگه دا زور سی زور بدبودار وزا دلتم بدبودار نیما دا سی بویو چی دا زور سی زور لیکن دا سی خیستا خبر زکا کوما چې ما د ادب کتابونه ویلي دي خیال ورته کنه لکه زیمه چې امیر سے بدبودار شي خوړه فهم نه کوي زم امیر سے زړه ډوډۍ او سور سالن خوړه چې دغه نه سوروالي بوی راځي د کتاب دی چلو اچھا ګوره ما ته وکیدا حاصل داد تاسو علماء او ناورزي ګوره صحابه کرام سکول کنيستل کوي ناصابه سخت ازمکه دی خندق کې رااله لکه ګټه رااله ګټي په شان له سخت ازمکه رااله صحابه په وسو کا بیلچی او کودالی په استعمال کړ او ګینتریان په استعمال کړي حل نشو جابر سے وی چې زرا عالم نبی علیہ السلام ته وی چې خلق خدا سے کنيستل کوي او په منځ کې رکاوټ پیدا شو نبی علیہ السلام ته دا کو داله مال راکړه او چې راوای رسول الله او چې را خلاص کړه نو دا ګټه چوا دا شوا کسیب مهیلن بشان دا غرد شګو چې په خپل په بیتو او نبی علیہ السلام پر روایت کرا دي الکا په دې پړق کې راته قیصر او کسرا فتح ملاو قیصر او د کسرا فتح زیرو خوشخبری علامات ملاو شلا منافقین وی کیف یعدنا کنوز کسرا ولا یستطيع احدنا ان يتبرز دی وی چې قیصر او د کسرا حکومت هم نه ملاویږي من خل نشوړل بازار ته یعنی پټی ته دی وی چې کنه د منافقین معنی مې وکړه دې سره دا خبره مناسبه وه ولا یستطيع احدنا يتبرز او طاقت نو زمونږه چې مونږه بعد فضالت له معنی منافقین دي منافقان موږ خپل غل پټی له نشوړلې او دی وی چې قیصر او کسرا په فتح کې صحابه کرام نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا
جابر خذ کړي و یاد دي درته صحیح بوا وخیارا جنیر نو وخیارا د لار خذ ته وی چې ما پیغمبر اسلام ولید چې خېټه مبارک سره ګټه تا وای چې کور کې سشته یاو کنه شته ولی نشته هغه ورغه مې تړلې او یو سوا قدر تا وربششته ولی نشته اصل که بلنګ خلک نه کې ځاله مې دې لګینن کړی شي وای شو کنه هغه یار ورغه مې تړلې او یو سوا شریشته دلار نبی علیہ الصلوۃ والسلام له دعوت لپاره بل حدیث کې تفصیل راځي د خځه ورته ګور خیال کو ګور ماونه شرمای د پښتو ترجمه ده خیال کو ګور ماونه شرمای چې ټول لخر را پسې راوړي نبی علیہ السلام ته غالب ونه وای دلار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دواړه حدیث جمع کړ پیغمبر علیہ السلام ته ونه وی چې موږ تاسو له ونه خانه تیار کړی دا ته ځان سره یو دو درې مرګري را واخله او راځه نبی اسلام سدي وی یو ورغمه نه ایو سواد شهید دا ښا نبی اسلام اعلان کو خندق والو 1000 فوج دي وای مرګرو جابر تعالی د واده ډوړې کړی دا اله راځي جابر مپه منډه خځه ته وی چې ما خو نبی علیہ السلام ته یو ټول لخر تیار کړ ما ده ته نو ویلی چې ته ما شرمه نه ما خو نبی علیہ السلام تاسو ویلو چې ډوړې دمره دا وړه دمره دي وخت دمره بیا تاسو ویلو بیا په بس تاسو پیغام شه اوس هغه پوښتنه دای په معنی پوښتنه نبی علیہ السلام چې ګورا دا کټوې پټه ساته او وړه چې کوم دی لا ما ویل دا مخ خاوه لار حضرت وړو باندې دعا به برکت وکړه او په سالن باندې آی اوس په خوای جنکای ځان سره او غواړي په خوای سبحان الله ډوړې په خېدي او بار ورزولې او حضرت ماتوي او شوروا په اچولا زب ان شاء الله تاسو موږ داس دعوت کوم چې تاسو ماتوي او شوروا په اچوي ولک صبر په سورې تیز الکه شوروا ډوړې ماتوي شوروا په اچوي خوري صحابه ټول روټه او خورا وړه چې کم ځای پوریو اقو او کټوي اقزه کې وا فاطمه یعنی هر څه پاتې شو بيبي ارزو کو چې الله پیغمبر دې تاسو ته گاونډنی چې دوی ماره کوسه خلاص ماشاءالله خبره ده اوس وته وکیده دو حدیث د قصیدی ګور مولانا سیبا اته تو جابر عالم جابر سے سخا فقال دیوی چنا ان یوم خندق منګه پر دغه خندق نحفر منګه کنيستل کول فعارضت قديه شديده فعارضت راخکار شو قديه یو سخت ازمکا شديده ډیر سخته یو معنا یا قديه یو غټه ډیر سخته ٹھیک شو کنه ازمکی کې دنه چې کوم پخه غټه وی اکثر وی کنه فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ذراله پیغمبر علیہ السلام څخه وقال ذي هذه قديه جدا او غټه غټه را او ډیره سخت ده او نه ماتيږي عرضت فی الخندق را مخامخ شو راکار شو خندق کې وقال پیغمبر علیہ السلام فرمایل انا نازل زپدی کی کوزیدون کې ما ثم قام بیا پاسد وفتو معصوب بحجر رسول الله صلی الله علیه وسلم خېټه چوا دا تړل شو په یو غټ سره ګور مولانا سے دې دوه نقطې محدثین ذکر کې دا خېټه دلته غټ تړلو ولې تړلې یو دا چې دا غټ سړی دې غټي سوړوالي پوج سره حرارت بدن کمو لکه پروژه کې چې تتګې شي کنه نو ته بیا خپې وبوتا وړاندې کې چې دا یې بدن دې ګرم دې لږه نه ته یې خای کله په سر باندې واشي یې خای نو دا غټم یې خوا دې یخوالي د غټي وجنه حرارت بدن کم شي اب دې منو تدری محدث لیکلی دا بخاری کې دا چلګه خېټه چې خالی شي نو اوسو تش اډو کړي دا خو خېټه را
تش اډو کې دی دا څنګه چې دا اډو کې چاته داسې نشي دې اډو کې د پارا دا ګټه داسې کې دا اډو کې د پدې ولای دا چې ټول وځو سره خېټه سره تعلق لري کنه اوس لکه استعمال خوږي ځکه خوږي چې خېټه دې ګټه راکړه دا خېټه وزن په املا باندې زیات دي نو خامخه خوږي او چې خېټه د املا سره برابرۍ لکه ستا خېټه څنګه دا نه خوږي او دې په د املا داسې نشي دا د ګټه دواړه حکمتونه دي په خپل وای غوږ ورته کېرا ولا بسنا ثلاثه ایام لا نذوق ذوقا امنګ حضرت صاحب سره 3 ورځې تیرې کړې وي چې منګه سکل نه کول دی او سیز د سکلونه لا نذوق من سکل نو ذوقا یو شی د سکلو 3 ورځې کې د روټي پانی نه ملاشي فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعولا واغس پیغمبر علیہ السلام یو کودال میول کودال ته وي او څوک د ایمانه بیلچی سرون کوي او څوک د ایمانه په ګینتری سرون کوي ګینتری پیژنې اځوار غته څوک کوي هغه سره مکه کنيشته کیږي کودالی سره مکه کنيشته کیږي بیلچی سره مکه کنيشته کیږي کودال پیژنې کنه موږ وته وطن د هزارې کې وته بیل وایو تاسو څه ډیره خبره فضربا نبی علیہ السلام په دې ګټ له گزارا واچو فعاد او ګرځا ګټه کسیبن احیلا کسیبن ډېرې د شګي احیلا بیتون کې یا فرمایله شک تر او قال احیما یا احیم فرمایله فقلت ما یا رسول الله اے د الله نبی اذن لی ال البیت مال اجازه را کده کوتزم معلومه شو چې طالب چره بغیر دا اجازت تو استاد د امیر نه نشتله ٹھیک شو کنه نو مال اجازت را کله کوتزم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته زلار شان دیو زرالم فقلت لامراتی ما خپل خذته سهاله بنت مسعود تمیوي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما ورد پر نبی علیہ السلام یو حالت تلوکی ما فی ذلک صبر چنشته مالرا پدیکتو کې برداشت صبر نبی علیہ السلام یو کته چې خېټه سره غټه چړل دی الله اکبر سردار د کائنات معلومیږي چې مقبولیت په تکلیفونو ملایي دانه چې مقبول یا غیظ د دې خو الله ستې نه کې شونډې سه په پاند رنگ ساتلي ناس کې دي قوم ناسي شراب او کباب او تپراتی دی به مخلوق پورا دنیا کائنات او سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د لوګي او د فاقې نه خېټه تړلې مګر هندستان ته تلو سن 84 کې او مګر دې په دې مدارس کې ګرځول ډاکټر علماء او لوی مولانا رشید احمد سے مولانا عبدالسلام سے صابر سے تاسو د پنجاب نور تکړه علماء نمنګا دالوم رحیمیه تلاړو شاول الله رحمت الله علیه لار عبد الرحیم هغه پنوم خپل د پلار پنوم باندې ماسه جوړ کړ دالوم رحیمیه مګر ګرځېدو پاکه مقبره د لیکل مقبره باندې لیکلو چې اگربتی جلول حرام دي قبر غختل حرام دي قبر ته ټټېدل حرام دي توحید ټول کړه طالبانو چې بارا شول حدیث بخاری پڑھاوه مګر چلاړو بارا واقعي بخاری پڑھاول هغه سعودي قیمتي بخاری پڑھاول او کمیس دیغه نم شله دنو دیغه نم شته خیرن کمیس زې په دې شله دله کیندې وهاله حالت ته قتل نو ترس راته حدیث دا چې پڑھاول چې سړی ورته ایران نه دا متهم سره رشید احمد سے تاسو چا لیدلو دې ترسیو دې چوکا دې سترو کې جړه او پیرا اچھا بخاری خلاص وکړه دې مرګور دې شړې له چنده کړ چنده وکړه 400 400 400 چې پیسې وشو تاسو شو چې دی وخت بخاری شریف ولې لولای درځ ټیم ولې نه هغه زه هندستان کې غربت ډیر دی زره د ټاټکی مزدوري کو مصریانو سره دا بنگلي چې جوړیږي د ټاټکی مزدوري کو او بیا د شپې چې د طلبات بخاری ما په
لکه مقصد چې مال کوم وظیفه راکې هغه څه زما د کور اخراجات نه پوره حدیث علم اسنرا ضرور دې په ډېر مشقت ته به پوښتنه بلال احمد ته به پوښتنه راځي مزدوری کوم د شپې بخاری لرو او بخاری مخ قیمتي بخاری لرو الله والله ما ورته ما فی ذلک صبر فعندک شیء دلته استفهام مقدر دی افعندک شیء ایت څخه پکور کې د پخلی د پارسشتي قال تر اندی شعیر ما کرا وربششتي وعناق او بکروټهشته پسکورهشته عناق پیجن کې د بيزي زوی ته وای د بيزي زوی نو مونږ ته پسکوره وایو بکروټه وایو او کې د ګډي زوی نو ګډوره ورته وایو تاسو سره اصطلاح صحیح ده شکر دی وای ډیر خدمت حتی جابر وی فذبحت العناق ما علال کې دا پسکوره وطحنت الشعيره او واغي ګلزما خدي وړه دا ور بشو حتا جلن اللحم فی البرما تدی چمګه غوغه نره کړه په کټوي کې واچولا ثم جئت النبي صلی الله علیه وسلم رالم نبی علیہ السلام څخه والعجین قد انکسر په داسې حال کې چې دا اور هغه ګل شو انکسر مات کړ شو ان هغه ګل شو لکه چې تاسو د اور ماتې کړه دا هغه ګل شو اخر گل شو مخل شو سو کوتوي والبرمتو اکټوي چې بین الاصافی ومن ذ انغروا اصافی د اصاف نه ده اصاف انغری ته وي انغری پیجنې دا کوم ما جوړ پلي عام طور ته دې دا درې کنه درې خفت کې د انغری جوړیږي بین الاصافی دا انغرو اګټو مینس کې پراته و یعنی پک ان غریبانه وا قد قادت انتن زوجا قریب و چې دا پخښوي فقال جابر وی ماوي خدان غائب کا یا فقلت ماوي تعیم لی حضرت لغونی خوراک بوټه تعیم تصغیر توام دے تعیم لغوان دی خوراک دی لغوان دی ما ورتوی فقم انت یا رسول الله پاسته د الله پیغمبر ورجلن یو سړی او رجلان یا دو کسان قال نبی علیہ السلام فرمایي چې کم دا روټه سمره ده فذكرت له ما ذکر کو چې یو سواد شهید دی یو ورغه مې قال کثیر طیب دا خو ډیر زیات وړ دي او ډیر زیات هغه خدا او طیب مزیدار باکلف گوشت دی نه مزیدار شه دی نبی علیہ السلام راته قل لها لا شخذ تو چلا تنزل برمتا مکو زوا کټوي دن غرینا ولا الخبز من التنور لا ملګو روټه په تندور باندې حتا آتی جزراشن خلق مان کی ولا الخبز من التنور لا روټه د تندور نمرا وباسا دا خبر وسنی حدیث نه جوړیږي معنا دا د ولل خبز من التنور ولل خبز على التنور لا ملګو روټه په تندور باندې حتا آتی جراشن فقال نبی علیہ السلام قوموا پاسے صحابه فقام المهاجرون مهاجرين وانصار پازل فلما دخل على امراه جابر راغ خذ سخا قال جابر ويحكي دا افسوس علاقت ماندا ويحكي وي افسوس دے جاء نبی صلی الله علیه وسلم بالمهاجرين وانصار نبی علیہ السلام خراغ ټول مهاجرين وانصار سره ومن معهم اتسمر وسرو نو قالت دی خذ ورته حال سالک آیتان پیغمبر اسلام تفوس کړو په مقدار د توام باندې ما او وقال نبی اسلام دوی ته وی بس اوسې چې د خبره نشته خبره راپورې مخکې ان شاء الله وي فقال نبی اسلام ادخلوا زید کورتا ولا تضاغطوا او ټیل مکوای تضاغط به ازدحام مو جوړ ټیل مکوای ټیل به نه کنه استاد راشي او تاسو ټول باري الک زر را دي بیا په دې ورکه یو بل ټیل وای نه ولا تزارف ټیل مکه هیڅ ترتیب تزیو یو راځي
فجعل شروع پیغمبر اسلام یکسر الخبز چې ما طول روټه ويجعل عليه اللحم او تغيبا وخنره کولا ويخمر البرمه والتنور او پټ ساتل امر کړ پټ ساتلو د کټوي والتنور او د تندور اذا اخذ منه یعنی چې کله به واغسته شوې تندونه بچ ډوړه راغستا په ضربه تندور پټاو چې دلته یو سمسه د شوروا ډکوله په ضربه پک شيخه معلومه شو سر و په سر پوغه معلومه شو چې دا برسیر شی ساتل دي کې برکت ختم شي دغه برکت شته ځکه چې کتاب دې پروت دی کنه او چې دې پکې نه ویني دا به تکشو شیطان پکې مچا دی دا ډېر رحمان ونه چې ګندو چې کم شي ګوري پکې مچا دی خجي ويقرب الى اصحاب صحابه روټه مکه کولا ثم ينزو بیا به غو خراب بار کړي کټوي نه فلم يزل يكسل خبز همیشه پیغمبر علیه السلام روټه ماتولا ويغرف اور سمسه به ډکولا لاس به ډکاو چې سمسه به ډکولا د شوروانه پر روټه به اړولا حتا شبيو صحابه مهاجر 1000 لخر مورش وبقيه بقيه او پاتش بقيه وبقيه بقيه یو مسلم دی باچی کوم بقيه راځي کنه یہ بقيه راوي دی نه کنه بقيه تكون على تقيه وځه کنه دا بقيه ده او تكون على تقيه ځان به بچ کای خدا بل بقيه ده اچھا جی قالوا کلی خرا هذا نبی اسلام جابر خذته خرا وحدی او گفت کا گاونډونو ته فین الناس اصابتهم مجاتن دي خلق دا لوګر رسیدلې دا منګو ماړو شو سخاو کبدي کوسکی نور کورونو ته وروټه ولېګا سم خیرات وکړو می خیاله کړې سبحان الله دې ته برکت او دې ته کرامت شابه امیر صاحب اق روایت لك اس تاویخا حدث اخبرنا حضرت ابن ابي سفيان قال اخبرنا سيد ابن مهنا قاسم بن جابر بن عبد الله قال لما خفر الخندق هر کچ خندق وکني سيشو رايت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسا مفهوم اقد خذ الفاظ بدل شو جابر مولد پیغمبر سامان خمسا لغا شديدا سختا فن کفیت الامراتی لار مقبل خذ ساحلی سخا فقلت مارتی حل اندک شیعون تاکر سود خوراک شیشتے فینی رأیتو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسن شدیدن ما پا نبی علیہ السلام من اولی دل لگا دیر زیادت سختا فاخرجت الی جرابن تی خذ ما ترابار کسی جرابن یو تیلای کسوڑا یو تیلای فی صامن شعیرن چپاکی یو سواد وربشو ولنا بوہیمت داجن بوہیمہ تصغیر دے او منکر یو ورغمیو بوہیمہ یو وڑی کے غنی ورغمیو داجن دکور ساتلے داجن عربیزی غوامی خیتوی چه کور دی ساتلے فزبحتها ماغ بچے علال کا فرغو میں وطحانت الشعیرہ توجہ کا او اغی واغی گل اوڑا ففرغت الى فراغی معنی یاد ہے ففرغت فارغ شوخذا فاخلو دا اوڑو الى فراغی سرد فارغ دو زمانہ فعلالولو دا گڑوری دلتا ما گڑوری علالو او ټوکمه او زما خلې چې وړم مخل هغه الته وړم خل پورا کلمه د تکی هر څه به پورا کړ ها وقطعتها في برمتها او ما بیا ټوکړي ټوکړي کې دسګي په کټوای کې ثم وليت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا لارو نبی علیہ السلام څخه فقالت دي خضرات ویلو داونه چې دلانو بیا راته واه نو فقال خضر اتویلو ترتیب نشته ښا
خضرات ویلون لا تفزحنی برسول الله صلی الله علیه وسلم وبمن معه خاوند جابرہ امین شرمای پراتو د پیغمبر او په صحابه معنا ډیر په سرانه والی معلوم شو چې دا د خضر خیارتونی چې روټه پر کړی او تاسو دوه کسان راواله دا جراو چې څومره د خوخي او بیا دې روټه غواړي روټه نشته خیار خزا وکړه چې ما به ګور شرمای نه په دعوت ته پیغمبر او صحابه چې ټول ته وای فجئته زرال نبی علیہ السلام څخه فساررته روغونی مو خبر وکړه ما یا رسول الله ذبحنا بهیمه لنا منګه علال کړه د خپل یو ورغمه وطحنت صاع من شعير او زما خزي پاخ کړي اغریګلی پاخ کړي یو صاع د ورپشو کان اندنا چې مون کړو فتعال انت ونفر معك فتعال انت راشت ونفر معك یو نفر یو سنفر تا سره فصاح النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام اعلان وکړ بیال الخندق اے خندق والو ان جابرا قد صنع سورا دا جابر پوکړه دې تاسو ټول دې پر دعوت سور هغه دعوت عامت وی لکه واده اے جابر تاسو د ټول دعوت کړې دې فحي هلا بكم راشه زر تاسو تویما فقال کوشګنا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سام جابر ته لا تنزلن برمتکم کوزنه کې دن غرینا خپل کټوي ولا تخبزن عجينکم او فخول د اورو لا مشورو کوي اسماء التمانه کړي وکنه لا فخول مشورو کوي حتا اجیه ذراشم فجئت ذرالم وجار رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسام یقدم الناس چې مخ روانو د خلقنا حتی جیت امراتی ز خپل خزه سخران جابری فقالت بك وبك ما خزه ته چې نبی علیہ السلام او مهاجر سره ای بك وبك یعنی پتاوی او پتاوی خدری معنا جنون بك وبك جنون وځکنا زمان بك وبك زمان پتالی ونتوب دې پتالی ونتوب دې وځکنا پتا پورا کول دي پتا پورا کول دي ما خو د توجه لغونه تاټول سوي وبکا پتا دي داسې چې پتا دي داسې شي اوس اچې ټول معنی کوي چې وبک پتا دي هلاکت دي پتا دي هلاکت پتا دي خفقانی پتا دي خفقانی زبر ادب مانو کوم پتا به پورا کول دي پتا دي پورا وقلت ما خذتوي قد فعلت الذي قلت تاسرات سويل غما نبی علیہ السلام ته ویل دي نیک بخت ما نبی علیہ السلام ته ویل دي چې او صاحب شعر دي فاخرجت له عجينا نو دی اور بار کا حضرت ته پار وړه وفسق فی حضرت پکې توکل وکړه توکل ته برکت وبارک دعا د برکت وغوښته ثم عمد الى برمتنا بیا قصد قزم کټولا وبسق فی پای کې لعاب ذهن وغلدو وبارك ثم قال بیا ادو خابزه فلتخبز معي ودین دا معلومیږي چې جابر تخذوی توجه کو جابر تخذوی چې او غواړه یو خابزه چې ما سره ډوډۍ پخې دا غمانه جوړی دا او د طریقې ثم قال النبي بیا نبی علیہ السلام ادو خابزه فلتخبز معي را او بلا یو ډوډۍ پخون کی جنای چې تاسو ډوډۍ پخې معاشي ذکر کړی دي چې دې کې درې قسمه عبارتونه دي د مشکات چې کوم صحیح عبارت څنګه ده نه ادعي خابزه فلتخبز معك اصل کې دا لفظ ادعي خابزه ادعو خابزه فلتخبز معك معنا کوي نبی اسلام د جابر خدته چرا او بالا ډوډۍ په خون کې چې تاسو سره پخې دا خطو دي دغه تکلف نشته دلته او دو خابزه نبی اسلام ما ترا او بالا یو خابزه فلتخبز
دا ډوډۍ پخی مایا ما سرا حضرت سره ډوډۍ نه پخی وځګنا نو اوس دا مای چې جابر مانشي مای اے ما امراتی نبی پاک وی چې او بل یو خابزه چې ډوډۍ پخی مایا اے ما امراتی اوس کلام جابر چې زما سره سره وقدحی من برمتک فلا تنزلوا او اور بلوا د خپل کټوي او مکوزو دا کټوي د سنه دیشوا بل معنا وقدحی اور دا کوا سمسه د خپل کټوي نه فلا تنزلوا وهم الفن دا افرازو 1000 فاقسم بالله زما د پرب قسمی لا اکلوا دوی اخرل حتا ترکوه تر دې چې پاتې شو وان حرفو او واپس شو د ډوړې د سرخان نه وان برمتنا او زمګه کټوي چې وا لا تغت کما يخط کېدل چې څنګه وا اس خور خور ګولړ کمیت شوې نو وان اجیننا او زمګه لا يخبز كما هو لا تقول کېدل چې څنګه هغه حق صفات او خلق ډوړې وخوړه ما صحابه باندې تکلیف وو وراتن الله تعالی سوې دو حدیث دی وایا عثمان ابن ابي شيبه قال حدثنا عبدة عن هشام نبي اناشر رضي الله عنها اذ جاءوكم اشاره د ګوره غزوه خندق ته چې نبی عليه السلام خلاف مشرکین يهود دا ټول جمع شو او راغلو اذ جاءوكم من فوقكم کله چې را لدا بنو غطفان من فوقكم د بر طرف د مدینه نه یعنی مشرقي طرف نه ومن اسفل منكم او د لاندې نه یعنی مغربي نه اسفل مغربي ته وي فوق مشرقي ته وي واذاغت الابصار او چې څو وخت قران قوت استرګې په تهاجر تاسو چې په مقابله سوي دي هغه الله کړی دی خو الله کړی قالت عائشہ صدیقہ وی کان ذاک یوم الخندق دارز د خندق وا دارز د سوا دا د خندق وا حد وفي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جمد النبي صاحب عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق نبی علیہ السلام د خندق خاوري پخپل پملا غستی او بارغ ورزولي حتى اغمر بطنه تردی چې پټه شو خېټه دي او اغبر بطنه خاوري جن شو خېټه دي الګ چې خاوري چته خېټه بربنده نو خاور کیو لګي دي کا خاور نه ډکه شو الله اکبر خاور نه ډکه شو یقول نبی علیہ السلام چې والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا دا ګوډي اشعار خپل طریقه حدیثو کې کوم اشعار راشي دا په عربو باندې وایي او مقصد دې اشعار پیغمبر علی السلام د رب شکریا ادا کړي خدای ستا احسان دې چې موږ jihad کوو ستا احسان دې موږ موږ کوو ستا احسان دې موږ خیراتونه ورکوو دا د ټول د رب احسان دی د انسان څخه طاقت دی لولا الله مهتدینا معنا څوکه لولا هدایت الله لنا مهتدینا کله الله هدایت را کول نه مونږ ته مهتدینا مونږ به چری هدایت مو قبول کړي خدا الله مونږ ته توفیق راکړه ولا تصدقنا ولا صلینا تصدقنا د خیرات مراد دی موږ به خیرات نو کړه د مال ولا صلینا نه به موږ موږ کړو یو د صدقنا بعد خلقی ولا تصدقنا موږ به ستاسو د دین تصدیق نو کړ دا معنی ولا تصدقنا موږ به چری خیراتونه نو کړی ولا صلینا چری به موږ مزونه نو کړی فانزلا سکینه علینا وثبت الاقدام الا قینا نو فانزلا سکینه علینا الله را کوزکا ډاډینا زمون په دې زړونو باندې وثبت الاقدام او کلک قدمونه زمونږه په مقابله د دشمن الا قینا چې کله موږ دوی سره مخامخ شو ان الاولى اولا بنوي
इन्नल ऊला कद बगौ अलैना, इन्नल ऊला बेशक दा मकाम खलक जी दा मुशरिकीन कद बगौ अलैना दुई ज्याते कर दे पमंग बांधे चरम आलिमा कदी इज़ा अरादू फितनतन अबैना 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 दासे बोए दो दल बरोए पद्रिम दल बतीज बोए इज़ा अरादू फितनतन और कर्जदा मुशरिकीन इरादा की दो फितने द शिरक अबैना मगे इनकार को वरफा ब्यासोतु अबैना 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 आवाज बे नूर उचत का वरफा ब्यासोतु आखिरी खबर बान बे आवाज उचत का अबैना अबैना इन्नल ऊला कद बगौ अलैना वइज़ा अरादू फितनतन अबैना 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 नासी राशि की असेना अनूर इंशाअल्लाह।